بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن به موږ پر عرف او پر رواج غږیږو. موږ پر عرف او پر رواج غږېدلي وو. تقریبا 40 منټه کم زیات منټونه ویډیو موږ جوړه کړې وه. په هغه کې موږ له قرآنه، له حدیثه، له فقهاو او له اخري متقدمینو او د مؤخرینو یعنې څلورم امامان او علما تر سوي دي. د هغو حوالې مې ورکړې وې، د هغو د کتابو حوالې مې ورکړې وې او هغه ویډیو ملګرو وویل چې ډېره اوږده ده. نو د دې دپاره د رواج جایز دی، ناجایزه دی، صحیح دی، تر کومه ځایه صحیح دی، تر کومه ځایه نه دی صحیح، رواج دی چې شی. نو د دغو سوالو جواب به نن په دا ویډیو کې انشاءالله تاسو ته میلاو شي. موږ به انشاءالله د رواج چې کوم هغه 40 منټه کم شاوخوا بیان دی د هغه خلاصه راباسو او په دا بیان کې به حوالې نه ذکر کوو او حوالې سم ذکر کړې وي او که څوک حوالې غواړي نو هغه د بیا شاته ولاړ شي او زموږ پر پیج او پر یوټیوب باندې چې کومې ویډیو دي په هغو ویډیو کې یوه پر رواج باندې جوړه ده، نو هغه ویډیو د ملاحظه کې ودې ګوري. عام رواج هغه ته ویل کېږي چې هغه تر یو علاقې او تر یو ځایه او تر یو مذهب سره له یو مسلک سره تعلق نه وي. هغه د دین یو عام رواج وي، لکه د عید یا کنکای اختر یا غټ عید. دا اوس مذهبي میله یا مذهبي رواج یا مذهبي خوشحالي ده او دا د تمامي مسلمانانو دپاره ده. بل رواج شرعي او رواج د زمانې. اوس دا شرعي رواج چې شی دی، د زمانې رواج چې شی دی، که د ده او د ده تضاد ټکراو رالی، کوم یو به راخلو او کوم یو پرېږدو. رواج هغه دی چې د شرع یو مسله وي یا د شرع یو رواج. لکه الله تعالی په قرآن کې فرمایي الذي جعل لكم الارض فراشا. دا ارض ځمکه ما ستاسو دپاره فراشا فرش ګرځولی. شرع ځمکه ته فرش وایي او د زمانې رواج دغه دی چې ځمکه ته فرش نه ویل کېږي. د دې که موږ مثال واخلو، لکه یوه سړي لو وکړه، قسم یې وکړ چې زه به پر فرش باندې نه کښېنم او دا سړی پر ځمکه کښېنستو. د دغه لو او د دغه قسم د غاړې نه دی، په وجه د دې چې د زمانې عرف او رواج، رسم او رواج دا ځمکه ته فرش نه وایي او شرع فرش ورته وایي. اوس د زده کېدلو یې دغه ځمکه ده، که چېرې د شرع د رواج او د زمانې د رواج ټکراو راشي، فقها وایي د شرع رواج به پرېږدي او د زمانې رواج به رااخلي. که چېرې د متقدمینو یعنې د مخکې علماو یو مسله بیان کړي، لا یې جایز ورته ویلي، لا ناجایز ورته ویلي، خو د بعد کې رواج دا ثابته کړي چې لا دا جایزه ده، لا دا ناجایزه ده، یعنې د متقدمینو علما خلاف وغږېږي، نو فتوا به د متقدمینو نه د متأخرینو د اهل زمان پر رواج باندې وي. متقدمین یعنې چې مخکې علما دي هغه په خپل ځای ټیک دي، د هغو فتوا پر خپل ځای. د مخکې علماو فتوا د شاته زمانې پر خلکو پر رواج نه ده اوښتې او د یوې علاقې فتوا پر بله علاقه نه ده اوښتې. د دیوبند فتوا پر موږ نه ده اوښتې، زموږ پر دیوبند نه ده اوښتې، زموږ پر کوړه خټک نه ده اوښتې، د کوړه خټک پر موږ نه ده اوښتې. د هرې علاقې خپل خپل مفتي به او خپل خپل ملا به فتوا ورکوي. دریم نمبر باندې اوس کم رواج صحیح دی؟ دا 1 2 کم رواج صحیح دی؟ رواج به پر دوه قسمه وي، یو به رواج صحیح وي، بل رواج به فاسد وي. نو چې کم د شرع مطابق و نو ده ته رواج صحیح ویل کېږي او چې کم د شرع د اصولو خلاف و ده ته رواج فاسد ویل کېږي. پر دا به عمل سي او دا به پرېښودل کېږي. او راشي دا بیان کو چې رواج په دین کې شته او که نشته، او رواج کم رواج ټیک دی او کم رواج نه دی ټیک. اوس ګوره، که رواج د دین مخالف و، دا بالکل اسلام نه برداشت شوي، نو د ده رواج پرېښودل ضروري، فرض، واجب دی. دغه رواج پرېږدي چې د دین د بنیادي عقایدو، د دین د بنیادي اصولو خلاف وي، نو دغه رواج په دین کې نشته. صحیح؟ او د دین موافق رواج
لکه د بیمار پوښتنه، پښتو هم ده، رواج هم دی، دین هم دی. او د میلمنو خدمت پښتو هم ده، رواج هم دی، دین هم دی. دغه نمونه بلیا رواجونه دي چې تاسې وسملئ چې له دین سره سمون خوري. او به دا ته فیصله کې آیا دا د دین د اصولو مطابق دی او که مخالف دی. که مخالف دی بیخي یې پرېښودل یې ضروري دي. او که کوم رواج د دین موافق دی نو د ده اخیستل ټیک دي. نو که د دین موافق وي نو د ده رواج کول جایز دي. او که د دین نه موافق وي او نه مخالف وي، یعنی نه دین دا ویلی وي چې دا کوه او نه دین دا ویلی وي شرع دا ویلی چې دا مه کوه، نو د دغه هم جایز دي، ضروري نه دي. اوس په پوه نو خلاصه دا سوه چې که کوم رواج د دین د اصولو مخالف وي نو دا رواج به پرېږدي. که کوم رواج د دین د اصولو موافق وي نو د ده رواج کول دا یا په سنت بدلاږي، یا په مستحب بدلاږي، یا په بله یو حکم بدلاږي. او که کوم رواج د دین نه مخالف وي نه موافق وي، یعنی نه د دین غندنه کوي او نه د دین ستاینه کوي، دین نه دا ورته وایي چې دا ناجایز دی، دین نه دا ورته وایي چې دا واجب دی، نو دین یې پر خپله مخه پرېږدي. دین ته نه ګټه راسي او نه تاوان راسي، نو دغسې رواج کول هم جایز دی. نو که څوک کوي نو خلاصه دغه سوه بیا چې کم رواج، کم رسم، کم عرف د دین مخالف وي هغه به پرېږدي. کم رواج، کم عرف، کم رسم د دین مطابق وي یا یې مخالف نه وي او نه موافق وي، د دغه رواجاتو کول په دین کې ګنجایش شته او جایزه دي. او پر دې باندې دلایل موږ په مخکې ویډیو کې بیان کړي دي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.